बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट नन چې زموږ کوم ټاپک دی هغه ډیر زیات امپورټنट دی او په ډیلی لایف کې به هم تاسو هغه ډیر زیات دغه امپورټنس ابزرو کړي هغه دی اکنامک امپورټنس اف انسیکټ الله تعالی په مخ د ځمکه مختلف ارګانیزم پیدا کړي مختلف جاندار پیدا کړي دي کچم پکې شته غټم پکې شته اوږده پکې هم شته لنډ پکې هم شته ځینې مونږ لیدی شو ځینې مونږ نه شو لیدی خو به هر حال په مخ د ځمکه د ارګانیزم ډیره غټ ویرایټي هغه موجود ده په دغه ویرایټي کې مونږ یو فایلم ډسکس کو فایلم ارتروپوډا په ارتروپوډا کې مونږ داسې هغه ډیفاین کړو چې په دې فایلم کې هغه ممبرز دي هغه ارګانیزم دي چې دغه جوړه خپې وي یا جاینټډ لیګز وي بیا د ارتروپوډا مونږ کلاسیفیکیشن وکړو په ډیفرنٹ ګروپس کې پای کې یو ګروپ څه دی چې د ټولو نه ډېر زیات امپورټنټ دی نو هغه زموږ سره څه دی انسیکټس څه ته وایي حشرات ته وایي اوس مونږ لیکلي چې اکنامک امپورټنس اف انسیکټ نو دا انسیکټ دا د انسان لپاره فایدهمند هم دي او نقصان ده هم دي لکه دا انسیکټ دا زموږ لپاره فایدهمند هم دي او نقصان ده هم دي کله ناکله مونږ له ټک راکړي که نه لکه مچۍ شوه که نه لړم شو یا غونډل شانتي خطرناک شي نو دا زموږ لپاره صحیح نقصان ده دي لکه اوس ماش دي نو ماش هم ډېر زموږ لپاره ډېر نقصان ده دی ځکه چې هغه جراثیم د یو جاندار نه بل جاندار ته کیری کوي دغه شانتي چې کوم هغه ملخان په د انډیا نه په پاکستان راغلي وو که نه مکمل ټول فصلونه هر څه بس کلیر کړي نو دا حشرات دا ډېر خطرناک هم دي او فایدهمند هم دي نو اوس اولنی موږ ډسکس کوو بینیفیشل انسیکټ هغه انسیکټ چې هغه زموږ دپاره فایدهمند دی موږ ته فایده راکوي دا یې ته موږ څه بینیفیشل انسیکټ used as a nutrient in some parts of the world د دنیا مختلف کنټریز دي خاص که د چاینا والا یا امریکا یا جاپان والا او خو دا چې څومره مسخاوالي دي که هغه زموږ سره کریبس دي یا که نور انسیکټ دي ملخان دي هغه رانیسي یا کاکروچز دي هغه رانیسي کړی ته ځان له تیاری وخوري سم کار ورسره کوي که نه یا سمه ذایقه ولا بس سکین used or remedies دا د پخوانه د ځینې انسیکټ چې کوم دی هغه په علاج به طور علاج هم خلک استعمالوي وینوم اف هنی بیز د هنی بیز چې کوم زهر وي هغه کلیکټ کی په مختلفو طریقو سره چې کوم سپیشلیسټ وي او دا وینوم د هغه چې کوم زهر وي هغه بیا پروسس کی او دغه نه بیا د جوړونو لپاره دوایي ته جوړوي د څه لپاره د جوړونو چې کومه بیماري ارترایټس هغې لپاره ته میډیسن هم جوړیږي ارترایټس څه ته وایي د جوړونو چې کومه بیماري هغې ته څه وایي ارترایټس او بیا بوډاګان استعمالوي که نه اوس خو ځوانانو ته مې خو سکیونجر څه ته وایي آیا سکیونجر وایي مردار خور ته هغه ارګانیزم یا هغه انسیکټ تاسو یې مچو ته خیال کړي نو هغه چې کوم دی کې څه مردار یا څښاوالي هغه خوري او دا انوایرمنټ څه کوي دا صفا کوي each dead body is a clean environment دا ارګانیزم ډیډ باډي هم یوز کوي هغه انوایرمنټ صفا کوي کیش پروډکټ په مختلف د دنیا په مختلف کنټریز کې زیاتر خلک چې کوم دی نو هغه هني ساتي هني بي څه ساتي لکه هني بي څه ته وایي هني بي چې د شاتو کمې مچۍ که نه هغې کې بیا مختلف قسمونه هغه هني بي ساتي او د هغه نه ځان له مختلف پروډکټ هغه جوړوي او بیا یې خرڅوي او هني خو ډېر زیات ذایقه دار ډېر زیات انټرسټینګ ښکلې هم وي خلک یې مطلب چې یوز کوي کیش پروډکټ هني ته حاصلېږي ویکس ته حاصلېږي ویکس څه ته وایي د شاتو مچو کم کور چی هغې ته موږ څه وایو ویکس موم چې څه ته وایي هغه موم بیا په مختلف پروډکټ کې هم استعمالیږي څوک چې دا هني بي ساتي یا هني ځان له پیدا کوي یا ویکس پیدا کوي نو دغه طریقه کار ته موږ څه وایي اپیکلچر څه ورته وایي لکه rearing of honey bees by scientific method is called apiculture چې څوک مچۍ ساتي که نه نو دغې ته به څه وایي دغه طریقې کار ته اپیکلچر دغه شانتې سلک څه ته وایي ریشم ته وایي ریخم ته چې څه ته وایي دا د یو لاروې نه حاصلېږي چې هغې ته موږ څه وایي بومبیکس موري دغه لاروې دغه نوم څه دی د سلک وم دغه نوم دی بومبیکس موري دې ته موري په دې وایي چې دا زیاتره توتان یوز کوي که نه توتانو پاڼې یوز کوي
دا نه ریخم جوړیږي هغه ډېر زیات قیمتي سلک کپړې ته بیا خلک جوړي په مارکیټ کې خرڅیږي. لیک ته حاصلېږي کیرالا لیک دا یو انسیکټ دی دغه نه لیک حاصلېږي دا ریزنز دي د جاولې په شان د سبسټانس وي د څه په شان دي ریزنس سبسټانسز او دا په مختلف پروډکټ کې یوز کیږي. پولینیشن ایجنټ بیا د انسیکټ دا یو ډېر غټ امپورټنس دی چې دا پولینیشن کوي. څه کوي لکه کم چې د شاتو مچۍ یا نور کم انسیکټ هغه فلاور له راشي په فلاور کې موږ ته پته چې پای کې خواږی نیکټر وي چې هغه فلاور له کله راشي دغه خپو سره پولن ګرین اونخلي او بل فلاور ته ځینو هغه له بیا پولن ګرین په تحفه کې ورکړي. دغه عمل ته موږ څه وایو؟ کراس پولینیشن. څه ورته وایو؟ چې کله پولینیشن وشي نو بیا څه فرټیلایزیشن وشي. فرټیلایزیشن نه بعد چې کوم دی بیا اوویول جوړیږي، سیډ جوړیږي، تخم جوړیږي، میوه جوړیږي. نو دا هم د انسیکټ یو ډېر غټ امپورټنس دی. بایولوژیکل کنټرول ځینې انسیکټ داسې دي، ځینې حشرات داسې دي چې هغه رالېږي او بل حشرات یا هغه بل انسیکټ دغه ایګ هغه استعمالوي، هغه خوري. نو چې کله یو جاندار بل جاندار باندې اټیک کوي هغه ختموي نو دی ته موږ څه وایو؟ بایولوژیکل کنټرول. هارمفul انسیکټ دا زموږ دپاره فایدهمند انسیکټ. دا انسیکټ زموږ دپاره خطرناک دي. ملیریا دا یو خطرناکه بیماری ده چې دا ملیریا دا د ماسکیټو یو کیریر دی. ماسکیټو ماشي دا کیریر کوي، کیری کوي څه؟ پلازموډیم یو جراثیم دی. نو زموږ سره دا ماسکیټو دا ایز ا ویکټر یوز کیږي. څه یوز کیږي؟ لکه ویکټر څه ته وایي؟ چې هغه وړل راوړل کوي که نه. اوس که انسان بیمار وي پای کې بیماري نو دا ماشي راشي انوفلیز هغه باندې چکو لګوي او د هغې په جسم کې چې کوم پلازموډیم کوم جراثیم وي هغه باډي ته لاړ شي او بیا چې په بل انسان باندې هغه چک لګي نو هغه باډي ته هم منتقلي کړي. دې ته موږ څه وایو چې دا څه دی؟ دا ویکټر دی. ویکټر څه ته وایي؟ کیریر ته وایي. چې هغه د یو جاندار نه بل جاندار ته جراثیم یا بیماري خوري نو دې ته به څه وایي؟ ویکټر. سلیپینګ سیکنس دا یو بله خطرناکه بیماري ده. افریقن سلیپینګ سیکنس هغې دپاره یو فلای دغه نوم دی. دا به څنګه وایې؟ دا به وی نه که نه دا به وی سیټ سی فلای. څنګه به وی لکه سیټ سی فلای. دا سیټ سی فلای دا یو انسیکټ دی چې دا یو جراثیم ټرانسفر کوي چې هغه نیم دی ټریپینوسوما. دا ټریپینوسوما دا زموږ سره یو جراثیم دی. نو دا سیټ سی فلای د یو انسان نه بل انسان ته دا ټرانسفر کولی شي. دغه شانتې کالرا او هیپیټایټس. کالرا هیزې ته وایي او هیپیټایټس د انسان کله اینه خراب شي یا ډیمیج شي دا یې ته موږ څه وایو؟ هیپیټایټس. نو دا کالرا هیپیټایټس دا هم مختلفې چې کوم فلایز دي مچان دي هغه په سخاوالو کینی او دغه سخاوالو کوم جراثیم وي هغه بیا په خوراک په آیټم باندې کینی. د خوراک هغه آیټم چې بیا موږ استعمال کړو زموږ باډي ته هغه جراثیم انټر شي او بیا انسان بیمار شي. دغه شانتي اګریکلچر ډیمیج دا انسیکټ دا حشرات دا اګریکلچر زراعت هم د زراعت چې کوم پروډکټ دي کروندې چې کوم پروډکټ دي هغه هم خرابوي ډیمیج کوي. A number of insect lay eggs on fruit and commercial crops. ډېر زیات انسیکټ داسې دي چې هغه په فروټ باندې یا په کراپس باندې هغې نه خپلې انډې اچي یا ایګ اچوي او پای کې خپلې لاروې پیدا کوي هغه بیا هغه فصل خرابوي ډیمیج کوي. نو ځکه به موږ اني ټایم سپری کوو. د سپری څه دپاره کوو؟ چې دا مختلف حشرات مختلف جراثیم دا پې موږ کنټرول کوو. خاص که دا په شوګر کین باندې اټیک کوي، په میز څه ته جوارو ته کاټن کپاسو ته ویجټیبل په ډفرنټ سبزیانو باندې هم اټیک کوي. larvae of insect damage fruit and crop resulting in economic losses. دا انسیکټ چې کله زموږ په دې فروټ باندې یا په ویجټیبل باندې یا په شوګر کین باندې یا په میز باندې اټیک کوي نو بیا به اکنامک لاس کیږي، بیا به زموږ ډېر غټ نقصان به کیږي، بیا به پیسې به موږ کمې ګټو، خرچه به ډېره کیږي او پیداوار به کمیږي. او پر اوس که ستاسو خیال د انډیا طرف نه چې کم ملخان راغلي که نه هغه بلوچستان دا ایریا مکمل دا ډیمیج کړی او خراب کړی و، هغه ډېر زیات تعداد کې داسې به ورغله که نه دا فصلونه مسلونه به هر څه یې کرش کړه. نو پنجابیان ورسره هم سم کار وکړی، ملخان به رانیوله او کړی به دې تیارو په ذایقه هم ځان پوه کړو. Locusts did move in large number from country to country causing damage to standing crop.
دا لوکسټ یا کوم چې ملخان دي ګراس هاپر دا د یو ملک نه بل ملک ته رواني بس یو آرمي رواني او هغه ملک یو ملک نه چې بل ملک ته لاړ شي نو هلته کم فصلونه وي کم فروټس وي کم ویجټیبل هغه مکمل څه کي کلیر کی ډیمیج کی کرش کی نو دا زموږ سره د انسیکټ د زموږ لپاره امپورټنس هم دی هارمفل هم دی نو پکار دی چې موږ د کم چې یوزفل دي د هغې نه فایده واخلو او کم چې هارمفل دي د هغې نه ځان بچ کړو پوه شوې